बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देता वही तस्मिया पदे बाने मंगा अष्टबाह शिकड़े रहा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देता तस्मिया हुई। सूरह फातिहा की शुरू की गई न पसरी लिख रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दशान हर यो सूरत की शुरू की गई न अवल थी बिस्मिल्लाह। ददी मुबारक यो खबर याद कही कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुरान पाक के द हर यो सूरत जुज दे और द आगे सूरत सरा आयत हिसाबी द आगे सूरत सरा आयत हिसाबी की आगा 735 तो कहा 735 आगा 35 ची आखिर की राजी आगा 35 ची आखिर की राजी 435 आखि तो का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देता तस्मिया हुई। कुरान पाक के द हर यो सूरत पशोरों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा पदे खबर बानी इत्तिफाक दे शिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द यो सूरत और बल सूरत पामियंस की द फसल और द फरक द पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत रली गिलिदा बल पदे खबर बानी इत्तिफाक दे चिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द कुरान पाक मुस्तकिल यो आयत दे। खो इख्तिलाफ पस की दे इख्तिलाफ पदी की दे कि आया दास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा सूरत और जुज दे कर दे नो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाई इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाई कि दा हर सूरत यो जुज दे दशान द सूरह फातिहा दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दे नुदा हम द दे सूरह फातिहा जुज दे और द दे सरा दा हुआ आयतुन जुड़ी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द कुरान पाक यो आयत दे खुदा द आर सूरत जुज न दे और न द सूरह फातिहा जुज दे बस दा फिर द फसल लपारा दा हो मुस्तकिल आयत दे द कुरान पाक यो आयत हिसाबी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुची आयत क्यों न क्या कोई तफसीर पका न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शोरो कोम पनामद अल्लाह कि ढेर जियात में रबा रहे और ढेर जियात रहम कौन के रे। बाज हजरात हुई कि अबू तदिओ और बाज हजरात हुई अबू तदिओ और बाज हजरात हुई अस्तईनो नो अबू तदिओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू को पनुंद अल्लाह अबू तदिओ ज़शुरू को मा नबो तदिओ मंशुरू को अस्तईनो मंगा मदद वाड़ू
پنوم د الله. اوس ګوره د الله نه مدد غواړو او شروع د الله پنوم باندې کوو. نو د الله نه چې مدد غواړي نو خو نوم د الله به اخلي که نه، نو ځکه وایي بسم الله. چې د الله نه مدد غواړي خو نوم د الله به اخلي که نه. ته چې یو چا نه څه مدد غواړي نو هغه نوم نه اخلي پلان کیا. نو ځکه وایي بسم الله. استعینو مدد غواړو بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله. د الله نوم کې برکت ده. نو هر کاری خیر چې شروع کې نو د الله په نوم شروع کا. اوس دا منګه کاری خیر شروع کو د درس قرآن شروع کو درس شروع کو نو مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم. دا نیک کار چې ده. الو السلام علیکم. جی جی دا الک نوم دی سلیمان لورشي میډیکل سٹور کې ناست دی په میډیکل سٹور کې او هغه ته وایي دا د اجازه مریض دی. ٹھیک شو. استعینو مدد غواړم د الله په نوم باندې. نو اوس موږ دا درس شروع کوو نو موږ وایو استعینو بالله. موږ د الله نه مدد غواړو چې الله تعالی موږ ته خیر را پیښي او موږ دا درس په ښه طریقه باندې وکړو او موږ ته الله د دې ثوابونه راکړي، برکتونه او سعادتونه راکړي. دغه شان هر کاری خیر چې شروع کې نو هغه به د الله په نوم شروع کې. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث مبارک ته کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بسم الله فهو اقطع. هر کاری خیر چې د الله په نوم باندې په بسم الله باندې شروع نشي نو هغه به ناکام وي، هغه به لنډې بوچی، هغه به نه پوره کېږي، هغه به بې برکت وي. نو هر کاری خیر چې شروع کوي وایه بسم الله. محققین وایي چې استعینو مقدم مؤخر ده، مؤخر مقدم ده اما مقدر ده او یا مقدم مقدر ده. نو یا خو په سر کې وایه استعینو یا په اخر کې وایه استعینو. کفار وسه کفارو چې ویو کار کوو بسم الله والعزى په نوم د لات او د عزا باندې شروع کوو ځکه هغې برکت په لات او په عزا کې منو. من وایو المبارک فی کل شیء هو الله. برکت ورکوونکی هر څه ته یو الله دی. نو الله وی تاسو لات او منات پرېږدئ. هغې دا نیکان خلق تیر شو چې د هغې په نوم باندې موږ شروع کړو په دې کې او برکت راشي. الله وی برکت زما په نوم کې دی، په بل څه کې برکتونه مه ګورئ. چې شروع کوئ نو زما په نوم باندې شروع کوئ. بسم الله زما نوم اخلئ. نو هر کاری خیر په شروع کې خالص د الله په نوم. د پیر ولی کاغذ ژوندی او کمړي او د بل په نوم باندې ته شروع نشي کولی. دا به د الله په نوم کې. نو بسم الله بیا دی الرحمن الرحیم. الرحمن او الرحیم. نو رحمان چې دی دا کثیر الرحمت او رحیم چې دی دا دائم الرحمت.
د رحمان مطلب دا دی چې الله تعالی رحمتونه مهرباني ډېرې زیاتې ډېرې زیات او پارچا دي او عام دي. الرحمن په دې کې عموم دی او کثیر الرحمت او رحیم په دې کې تخصیص هم دی او معنی دا دائم الرحمت. نو رحمان دا الله نعمتونه او دا الله مهرباني ډېر زیاتې دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هذا شمال. او رحیم دائم الرحمه دا الله رحم هم همیشه ده. نو چې رحمان کی عموم شو چې پر رحمان کی عموم شو او ډیر رحمت امراد شو نو د دې تعلق د دنیا سره شو. ځکه چې دنیا کې الله تعالی په هر چا مهرباني کوي، که کافر دی او که مؤمن دی، که نیک دی او که بد دی، که بادشاہ دی او که گدا دی، که روغ دی او که ناجوړه دی، په ټولو باندې کوي. که تابعدار دی، فرمان بردار دی، که بے فرمانه دی، په ټولو باندې کوي. او رحیم د دې تعلق د آخرت سره شو. ولې؟ ځکه رحیم کی دوام دی، دائم الرحمت، ہمیشہ رحم کون کے او اللہ ہمیشہ رحم آخرت کے اوپر مومنان باندې دنیا کے ہمیشہ رحم کې دې نشي ځکه دنیا خو پالي ده. نو د دې وجه نه د رحیم تعلق د آخرت سره نو تاسو ته ما ویلو مخکې چې یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. نو په قیامت په ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت به همیشه همیشه په مؤمنانو باندې رحم کوي. نو رحیم نو رحمان دا مبالغه ده، رحیم هم مبالغه ده. او رحمان کثیر الرحمت شو او عموم دی پکې، او رحیم دائم الرحمت شو تخصیص ته پکې صرف په مؤمنانو باندې همیشه رحم کوي د قیامت پر همیشه. الله رحمان مبالغه ده د فعلان لکه غضبان، سکران، عطشان، ظمآن، شبعان چې ډېر موړي، عطشان چې ډېر تږی، نه عطشان چې ډېر وږی، ظمآن چې ډېر تږی، غضبان چې ډېر غصه، دغه شان رحمان. او رحیم د فعیل په وزن باندې مبالغه ده، دائم الرحمت. نو الله ډیر مهربان دی په ټولو په دنیا کې او په آخرت کې همیشه رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې. صحیح دا خبره زده شوه. الله نور په بسم الله کې تسمیه کې موږ ډېر لوی بحث کړی دی، په تاسو لیکلی تاسو لیکلی موجود دی ماشاءالله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ټول صفاتنا لله خالص الله نه پاردي، رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی. الله الحمدلله کې الف لام د استغراق د پاره دی مدني شه. مطلب څه شو؟
نور تفصیل موږ مخکې هم کړی دی، خدا هم یاد ساتئ. الف لام د استغراق دپاره دي. استغراق مطلب دا دی چې ټول صفتونه حمدونه خالص د الله لپاره دي. سوره روم او دغه شان سوره روم چې راوړې سوره روم 20مه سپاره روم سوره روم پارا نمبر 21 او آیت نمبر 18. سوره روم آیت نمبر 21 پارا نمبر 18. پدې کې الله تعالی فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم نا آیت نمبر 18 وله الحمد فی السماوات او خالص د الله د پاره صفاتونه دي پاسمانونو کې والارض او پزمکه کې او عشیان او پمازیګر کې وهینا تظهرون او کله چې تاسو ماسپخین کوئ نو ګورم وله الحمد جار مجرور مقدم وله الحمد او خالص داغه د پاره صفاتونه دي نو الحمدلله صفاتونه خالص د الله را پاره دي. دا سوره روم آیت نمبر 18 پارا نمبر 21 تاسو وکړو. سوره قصص وګورئ پارا نمبر 20 سوره قصص پارا نمبر 20 آیت نمبر 70. دیکھ اللہ تعالی فرمائی وهو الله او دغه الله چې ده کم چې مستحق ده دې چې دا عبادت وشي لا اله نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر خالص هغه ده له الحمد خالص داغه پارا ثنا را صفاتونه دي حمدونه دي فی الاولى په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې وله الحكم او خالص اغلر اختیار ده و الیه ترجعون او خالص هغه تاسو ټول واپس کړئ شي. دلته هم لیکنا له الحمد فی الاولى والآخرة خالص د الله لپاره حمدونه دي ثناګانی دي په دنیا او په آخرت کې. نو الحمدلله ټول صفاتونه خالص د الله لپاره دي ټول صفاتونه خالص د الله لپاره دي. اوس په دې کې سوال پیدا کی چې ټول صفاتونه خالص د الله لپاره شو نو خلق خو د دیوال صفاتون کوي د سپوږمۍ صفاتون کوي د انور صفاتون کوي د انسان صفاتون کوي او بعضې په کې د پیریانو صفاتونه او الله په خپل د پیریانو صفت کړو او موږ ته وایي صفت دی وکړي نو خلق خدا صفاتونه هم کوي. نو د دې یو جواب دا دی چې خالق د هر شي یو الله دی. انسان صفت چې کې نو دا عطوایی دی دا صفت چې تذکر کې چې په دې کې کم صفت پروت دی نو دا صفت چې دی دا یو داسې نعمت والی کې چې هغه عطوایی دی یعنی الله رب العزت ولدا صفت ورکړی دی. تاسو په ضرورت اوس یو سره عالم دی نو خدای علم ولا الله ورکړی دی نه خو عطوایی دی ذاتی خو نه دی. نو د هر شي کې د الله نه سوا مخلوق چې څومره دی په دې هر شي کې چې یو صفت پروت دی کاغه د علم دی کاغه د قرائت دی کاغه د طبابت دی کاغه د زراعت دی کاغه د سیاست دی کاغه د اخلاق دی کاغه د معاشرت دی کاغه د معاملات دی هر چیز سره تعلق ساتي خو صفت پکې دی. نو دغه صفت عطوایی دی دا د ذاتی نه دی دا به کې الله یې خو دی
پوښتنه وکړه نو خالق الله دې دا صفات دا صفات دې ذاتی نه ده دویم یې لګاو تاسو دې یا لگا اتوائی دے اس بڑا خبر دادا کہ دلت مراد دا صفاتنا صفات الالوحیت مراد دی صفات الالوحیت تاسو پاسے کہہ رہے ہو پہلے سبق کی دغا مغزول مراد صفات الالوحیہ دا الوحیت صفات مراد دی دا خدای توب صفتونه مراد دی نو کوم چې دا خدای توب صفتونه دی هغه ټول خالص د الله لپاره لکه علم غیب حاضر ناظر دا صرف یو الله دی متصرف فی الامور مؤثر فی الامور صرف یو الله نو دا صفات د الوهیت چې دي نو دا خالص د الله لپاره دا د بل چا لپاره ته ویلی نه شي سوال نه کوي نو دا نه ده چې الله هم عالم الغیب دی او ستا پیر هم عالم الغیب دی الله هم عالم الغیب دی او پیغمبر هم عالم الغیب دی الله هم حاضر ناظر دی علما قدرتن او پیغمبر هم حاضر ناظر دی نو صفات الالوهیت الحمدللہ صفات د الوهیت دا صرف او صرف دا الله لپاره دي بعض قبر پرست او اولیاء پرست هغه دا خبره کوي چې بعض اولیاء داسې دي چې هغه مختار کل الله ولې اختیار ورکړي تصرف ورکړي الکه سمجو وای دا عفوي الله لور نو له الله په خپل اختیار کې او په خپل حکومت کې په خپل بادشاہي کې او په خپل تصرف کې بل شریک کوي او سوال نه کوي پیغمبر علیه السلام دا غوښتا چې وحشي چې دی هغه مردار کړی شي خو پیغمبر علیه السلام څخه خبرو دی مسلمانی هغه د هغې په ځای باندې راغی پیغمبر علیه السلام پسې یو اسلام یې راوړ مسلمان شو ایمان یې راوړ نو اختیار د چا وچلی خو د الله وچلی نو مختار کل صرف الله دی دا دې چې دا خبره کوي چې اولیاء مختار دي نو دا غلط بهاري شریعت دا اسی خو ډېر ښکلی کتاب دی د فقه تقریبا د شامي ترجمه یې کړې ده ټوله او ډېر ښه کتاب دی خو په اول کې عقیده ذکر کړې ده او دقه صحیح نه ده په دقه خراب بهاري شریعت هغه وایي چې په اولیاو کې یوه طبقه ده چې هغه مختاري کل دي الله ولې اختیار ورکړی دی حالانکه اللہ سے فرمائی وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اللہ نہ شریک کئی پخپل حکومت کی حصوک اللہ نہ شریک کئی پخپل تصرف کی حصوک وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اللہ حصوک پخپل حکومت کی حصدار نہ جوڑے برخیدار نہ جوڑے دا اللہ ند نشتے دا اللہ شبیہ نشتے دا اللہ مثال نشتے مختاری کل متصرف کارساز
मददगार, हाजिर नाजिर, गैबदान, मा फौकुल असबाब, मदद को उनके, रा रशीद उनके, हाजतुना सर को उनके, आगा सिर्फ और सिर्फ दे यो अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चागा परवरश उनके दें, आगा पालुन के दें, अल आलमीन टोलो मखलूकात लरा। रब अल्लामा इब्न जरीर रहमहुल्लाह फरमाई तफसीर तबरी के कि रब मालिक तो ही, रब परवरदिगार तो ही, पालुन की तो ही, रब हाकिम और बादशाह तो ही। रब परवरदिगार परवरश के उनके, पालुन के, नो अल्लाह रब दे ज़का चागद अक्पल मखलूक पालना कई, ददी तरबियत कई, जिस्मानी हम और रूहानी हम, और मालिक दे दा टोल दागा ममलूक दी, हाकिम दे, बादशाह दे दा टोल दागा ममलूक दी, दागा मखलूक दे। नो रब रब्बिल आलमीन द टोलो हाजतुना पूरा कौन के रे, टोलो हाजतुना सर कौन के रे। अल्लाह सूरह शुआरा आयत नंबर 23, सूरत शुआरा आयत नंबर 23 बेर देर पर गुरु। सूरह शुआरा आयत नंबर 23। अल्लाह शुआरा पर फुरकान पसे पारा नंबर 19, पारा नंबर 19 और आयत नंबर 23। काला फिरौनो वमा रब्बुल आलमीन, काला उई मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुस समावाति वल अर्दि, आगा ची परवरदिगार द आसमानुनो दज़्मकी दे, वमा बैनहुमा दागा सची पमियन दरी द्वाणु किरे, इन कुंतुम मोकिनीन कचरे यही तासुम, कचरे यही तासुम मोकिनीन यकीन कौन की। नोबरा सूरत शुआरा आयत पारा नंबर 19 आयत नंबर 23-24 देखे मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन लसे जवाब और कौम व्यागा परवरदिगार दासमानु नौ दज़्मकी दे, बादशाह दासमानु नौ दज़्मकी दे, मालिक दासमानु नौ दज़्मकी दे। रब मालिक, रब परवरदिगार पालुन के, रब हाकिम बादशाह, और अल आलमीन नो आलम दे दा, टूल आलम दे दा, सुमरा मखलूक चले दा को आलम दे, नो अल्लाह ताला को आलम जमा जिक्र करा, आलमीन आलमुना जिहानुना दा जमा जिक्र करिए। बोले गोरा दा अल्लाह न सेवा की सदी देता आलम हो, सुमरा मखलूक चले दा। बोले दा ज़का ची दा मखलूक टोल दा अल्लाह दा कुदरत न। हर गया है कि अज़मीर रोयदा वहदहू ला शरीक लहू गोये, बस कई तीर उमरा कीजी नाम तक आवाज कही कि अल्लाह इकियो ने हाजत रवा मुश्किल कुशाम गंज बख्श रंज बख्श आगा सईद अली हाजवीरी रहे मोल्ला न दे, आगा सिर्फ और सिर्फ यो अल्लाह दे।
نو ګوره چې څومره د الله نه سوا چې څومره مخلوق دی دا الله نه سوا چې ټول مخلوق دی صرف قرآن د الله کلام دی دا د الله صفت دی الله کلام دی خدا څومره چې دې ټول د الله مخلوق دی دې ته عالم وایي او عالم ورته ځکه وایي چې دا د الله د قدرت او د الله د وحدت او د الله د ربوبیت داغه د خالقیت داغه د مالکیت او داغه د الوهیت نه نو ځکه ورته عالم وایي خدا عالم په دې کې مختلف انواع دي د دې وجنې د عالم په ځای عالمین وي دا خو مختلف انواع دي او په هر نوع کې بیا د خپل افراد دي نو ځکه د عالم په ځای عالمین ذکر عالم انسان نو په عالم انسان کې بیا دومره څومره دي قسمه قسمه انسانانو کې مختلف قسمه دي مزاجونو کې وغیرہ عالم جن پیریا عالم حیوانات عالم حیوش عالم طیور عالم بر عالم بحر عالم جو دا خو مختلف عالمونه دي کنه نو د دې وجنا دا عالم په ځای عالمین ذکر شوی الله نو الله بادشاہ دے الله حاکم دے الله مالک دے الله خالق دے نو رب دے دے ټول مخلوقاتو دے ټول قانون کې دے ټول مالک دے رب حدیث کیا امرہ ذکر ہے قیامت آنگا علامات سے بکی ذکر شیری وی انت لیدل امتو ربتاها قیامت تا نزدیوہ داسی علامی نزدی گئی با وینزا پل سردارو سوانا یعنی مور بازی گئی لورو خواغل لور بئی داسی لکا مورو نمور نو مخی کیگی پا خبر کے نافرمان وئی زوی با دا سی زی گئی چی لکا دا زوی چی بادشاہی او دائی مملوکی دا زوی سیدی سرداری مالکی او دا موری وین زی تابیداری با دا والدین ختم شی نافرمانی بئی دا مور او پلار عزت با ختم شی انت لیدل امتو ربتاها نو دیکھ دا رب چی راغلے وے نو دام پا مانا دا حاکم پا مانا دا بادشاہ دی راغلے اللہ نو اللہ مالک حقیقی دے پروردگار حقیقی دے بادشاہ حقیقی دے حاکم حقیقی دے نو آغا دا الوحیت دا صفاتو مالک شو نو دا اللہ دا الوحیت چی کم صفتو ندیا و بلہ نور کے حاضر ناظر بصری پیو اللہ گنی او دا شان عالم الغیب صرف پیو اللہ متصرف بالامور صرف پیو اللہ دا نظر نیاز او دا منختو مالک صرف یو اللہ رب العالمین اس بلا خبر دلتا یاد ہو ساتھی چی پا دی رب العالمین کی اشارہ دا چی اللہ رب العزت دا دی طول مخلوقاتو دا دی طول جہانونو پرورش کی دا طول پرورش کی اس پرورش خود دو قسمه ده یو جسمانی ده و یو روحانی ده نو اشاره پکی سرا اشاره پکی دادا چی اللہ رب العزت ده دی مخلوقاتو
د روحانی پرورش د پارا انبیاء کرام را لېږلي، نو رسالت پکې راغی. ځکه چې الله رب شو، لکه اوس پلار دی مور ده، نو هغه د خپل بچي دوه قسمه پرورش کوي که نه؟ یو د هغه پرورش کوي جسمانی، څه کسب کوي، یو څه بل څه هغې بچي له راوړي چې وخوري، او دویم پرورش یې کوي روحاني، سکول ته یې کښېنوي، مدرسې ته یې کښېنوي، قرآن ورته وایي، نه یې غلا ورته ښایي، د خښتې هغه موبایل ولا نه لي چې دا واله بچیا او مزې کوه، کارټونان پکې ګوره. روحاني پرورش کوي که نه کوي؟ روحاني پرورش کوي، شهوتونه والا پوره کوي، خوندونه والا پوره کوي. اوس اشاره دا شوه چې پرورش چونکې دوه قسمه دی، یو جسمانی دی یو روحانی دی. نو الله رب العزت جسمانی پرورش کو زمن کوي، روټۍ را کوي، دا وفي السماء رزقکم، الله استان وړي زما سره په اسمان کې ده، ته کوم ځای ګورې؟ خو هلته پرورش کې خو دویم قسم هم دی که روحاني. نو روحاني پرورش به په څه کېږي؟ په انزال د کتبو او په ارسال د انبیا. نو په دې کې رسالت راغی چې الله رب العزت د انسان د هدایت لپاره د پرورش روحانی لپاره انبیاء کرام او کتابونه راغلي. رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی، رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی، مالک یوم الدین مالک یوم الدین. مالک، ملک، 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 دا ټول د اختیار او د ملکیت په معنا باندې راځي. مالک د دې جمع راځي ملاک، او ملک د دې جمع راځي ملوک. د مالک جمع ملاک راځي بادشاہان، او د ملک جمع ملوک راځي بادشاہان. نو ملک هم بادشاہ ته وایي او مالک هم بادشاہ ته وایي، او بیا ملک او ملک او ملک دا ټول یو معنا، دا ملکیت په معنا باندې. نو الله بادشاہ دی، واقدار دی، اختیارمند دی، مختار کل دی. یوم الدین، یوم الدین دا ورځې بدلې. مالک یوم الدین مطلب سره اختیارات او قبضه او التصرف فی الامر والنهی فی الجمهور. په دې ټول مخلوق کې د امر او د نهي اختیار صرف د الله سره دی چې دا وکړه دا مه کوه. چې الله وایي دا کار مه کوه، نو که دا ټوله دنیا وایي چې وکړه خو نه به یې کې. چې الله وایي وکړه، نو دا ټوله دنیا به وایي چې مه یې کوه خو ته به یې کې. نو التصرف فی الامر والنهی فی الجمهور، په دې مخلوق کې د امر او د نهي تصرف د چا سره دی؟ الله. مالک یوم الدین. اوس بادشاہ دی د ورځې د بدلې. نو الدین، دین، دین جزا ته هم وایي، بدلا، او دین حساب ته هم وایي. دین جزا ته هم وایي، دین حساب ته هم وایي. لکه سورہ نور کې هم راځي دینهم یہ جزا، ورپکې الله دیلا بدله دی، دینهم جزا دی، بدله دی. نو د دین معنی دا بدلا. او سورہ صف آیت نمبر 53 کې هم راځي ائنا لمدینون ائنا لمحاسبون. نو دین په معنی د حساب باندې هم راځي. او دین
په معنا د طاعت او حکم منلو باندې هم راځي خو دلته دا دوه معنی مراد دي دا مخکینی چې جزاء او حساب نو مالک یوم الدین اے مالک الامور فی یوم الدین د قیامت پر ورځ باندې چې کوم امور وي دا ټول مالک صرف او صرف یو الله دی نو چې الله یو کس دوزخ ته بیایي نو دنیا یو طاقت نشي منع کولی او چې څوک جنت ته بیایي نو دنیا یو طاقت نشي منع کولی آزر د ابراهیم علیه السلام پلار دی او ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی ابراهیم علیہ السلام وہ دا اللہ خلیل او ابراہیم با ہمیشہ پمین دا اللہ کی علیل ہوئی سرد دینا آزر با دوزخ تزی زکا ایمان سر تلے ندے نو دا ابراہیم دا اختیار نشتے چاہ خپل پلار جرت ته کنعان بزی دوزخ تا د نوح علیہ السلام اختیار نشتے چی جرت ته بوزی مالک یوم الدین بادشاہ دے حاکم دے اختیار مند دے مختاری کل دے واقدار دے دا کارونو پورز دا قیامت ابو طالب پیغمبر علیہ السلام پا شاگردونے دے دا ونو پانیو سر خوڑلی دی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی عام د شفاعت مقام باغل اللہ ورکی چاہتوی شفاعت کبرا عظیم مقام دا مقام یو پیغمبر ترنے ملاو او دوبر سخت ورد چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صرف او صرف وی امتی امتی نور ہر پیغمبر وی نفسی نفسی وهذا پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین آغا سید المرسلین دا آغا سر دا اختیار نشتے چا ابو طالب جنت تبوری اب پور کی ولاڑی اور دماغ ہوئے خود کی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نش کرے مالک یوم الدین نو دا مویا چی پلان کے بمی پکار رشی پیغمبر دا خپل اولاد پکار رشی رات لینو سابا سا پکار رشی ندیم پا سمکی زان پا خپل پوری باسا ہوئی گئی اللہ مالک یوم الدین بادشاہ دو رزید حساب دیں بادشاہ دو رزید بدلی دیں اس دلتے اس سوال پیدا کی گئی چی دنیا کی ہوم اللہ بادشاہ نے دا تخصیص دا یوم الدین ولیو شو چی دا آخرت پورز بانی واقدار وی صرف یو اللہ دے نو دا تخصیص ولیو شو زکا چی دنیا کی ہوم دا اللہ واقدار دے نو دا ہی جواب دا دے چی دنیا عالم اسباب دے او عالم اسباب کی اسباب بروئی کار را ہوسترے کی گی نو عرضی بادشاہان مشتے اگرچہ حکم دا اللہ چلی گی و عرضی بادشاہان بطور اسباب موجود دی دا اسباب عالم اسباب دے کرنا دا دنیا نو اکثر دا یوکار نسبت اسبابو توشی خدا سبب دا نسبت کی دا مجازی نسبت کی دا مجازن حقیقتاً خو نہیں کنا حقیقتاً خو نہیں مجازن اللہ
نو د دیو جنې تخصیص د آخرت وکړو چې په دنیا کې اسباب بروي کار راغسته کی او بل خبره ده نه چې الله رب العزت آخرت کې وعدداري خاص کړه نو د دې سره خو د نبی له معاده نه چې په د آخرت کې بادشاہ دی جو دنیا کې نه دی دا ضرور الله الله خو دې نه دی وایي چې زه بادشاہ د آخرت یم او دنیا نه یم دنیا کې مو اقدار خو صرف یو الله دی خو چونکې دا عالم اسباب دی نو په دې کې اکثر د یو کار نسبت څه ته وشي اسباب ته وشي نو مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلې دی بادشاہ د ورځې د حساب دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ولې موږ دې تیز روان یو دا ځکه چې په دې بحث په دې دورو کې شعر دی مخکې دورو کې مدني شعر کنه شعر ډېر شعر ایاک نعبد و ایاک نستعین خالص تا عبادت کو منگا او خالص تانا مدد غواړو منگا او چې پښتو کې سره پښتو کې هم عبادت کو ستا هم مدد غواړو ستا او دا خالص چې موږ وایو دا عربي ده کنه هم ستا مدد کو هم ستا عبادت کو هم ستا مدد غواړو ایاک نعبد و ایاک نستعین اوس درته خبره یاد کړئ یا الله من خالص تا عبادت کو ستا غلامی کو و ایاک نستعین او خالص تا مدد غواړو د بل چا نه غواړو نه زمونږ پیر شته نه زمونږ دستګیر شته نه زمونږ بل څه شته چې موږ دا غوونه مدد غواړو یا الله مدد صرف تا نه غواړو د بل چا نه ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اردو کی وجہ سے کوئی مخبر منگا خالص تا عبادت کو خالص تانا مدد غواړو ایاک نعبد و ایاک نستعین اوس ګوره ځان پوه کې خبره د عربی د قیدې مطابق نعبدو کا او نستعینو کا ځکه مفعول وروسته فعل مخکې خو الله رب العزت دا چې ونه کړه ولې ځکه د الله مقصد تخصیص او حصر او دا مړه دا غوړي او صوفي د الله مقصد حصر او تخصیص او حصر او تخصیص پس در راځي چې کله مفعول د فعل نه مخکې شي چې کله مفعول د فعل نه مخکې شي او الله رب العزت دومره حصر کړی دی چې د ضمیر متصل په ځای باندې ضمیر منفصل راوړی ایاک نعبد خالص تا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا مدد غواړو او دلیل مخکې ذکر کړو چې تر صرف تو مهربانه پارچا باندې او ستا رحم دائم دی صرف تا او ته د خزانو مالک او ته بادشاہ تو اقدار نه ایاک نعبدو چې خالص تو اقدار شو ته مهربانه شوې ته منعم او محسن شوې نو خو ستا د مدد غواړو کنه مستعان صرف ته بل څوک نشته نو دا ټول توحید دی چې مستعان صرف یو الله مدد کون مدد بلچانه غواړي د یو الله نه بل چانه مستعان صرف یو الله دی دا ټول توحید دی
عبادت څه ته وایي؟ دلته یو عبادت راغلی، استعانت راغلی. نو استعانت خو مدد غوښتل شو، نو یا الله موږ ستا نه مدد غواړو، خو خالص ستا عبادت کو. نو دا عبادت چې دی نستعین خدا شو چې موږ ستا نه مدد غواړو، د پیر دستګیر یا څه زموږ نشته چې هغه ته آواز وکړو چې راشه په نیکۍ راورسېږه. نه نه، صرف تا ته وایو یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا قهار. بس صرف تا ته آواز کو، بل چاته آواز کو، هم بل څوک نه راغلو. عبادت غایت التضرع یا غایت الخضوع والتذلل د الله په دربار انتهایی کمزوری، انتهایی عاجزی د دې اظهار کول دې ته عبادت. دا لغوي معنی د عبادت. یا الله ستا په مخ کې بالکل کمزور، بے بسا، بے کسا، هیڅ نشته. غایت الخضوع والتذلل، تذلل ذلت، ذلیل. دا د پښتو هغه نه دی چې پښتو کې پلان کې رسواره ذلیل دی. دا د عربی ذلیل دا په معنا د کمزوري باندې دی. لکه اول ورځ موږ د ماسخوتن په سبق کې ویلو سورې آل عمران د غزوه بدر واقعه چې ذکر کړي، وانتم اذله، اذله د ذلیل جمع ده، او وای تاسو ذلیل. نو ذلیل دا نه چې تاسو رسوا وي، نه نه، ذلیل په معنا د کم او د قلیل او د کمزوري په معنا راځي. خو څه خبره وانتم اذله ویل ها. نو مطلب څه شو؟ عبادت اصطلاحي مطلب د عبادت سره ځان پوهه، خالص د یو الله غلامی کول د ژوند په هر میدان، په هر شعبه کې، په هر وخت، په ټولو اوقاتو کې، په ټولو احیانو کې، په ټولو حالاتو کې، په ټولو احوالو کې، خالص د یو الله بندگی کول. یعنی دا خبره منل، دا خبره منل. سر صرف یو الله پخته کول. هغه تعظیم چې هغه صرف د الله سره لایق دی، لکه رکوع شکل چاته صف کته کول، سجده شکل شو چاته صف کته کول، دا صرف یو الله. نظر نیاز او منښت، غیبی مدد غوښتل، دا ټول صرف د یو الله سره تعلق لري. بس حکم صرف د یو الله منل. مفسرین لیکي العبادة هو الطاعة وكل من دان لملك فهو عابد له. سوچ فرمائی وہی العبادت هو الطاعت، وہ عبادت کی دے دا خبر منل، دا اللہ اطاعت دے، خبر منل دا اللہ. او بیا وہی کل من دان لملک، ہر حاسو چې هغه تابع شو د یو بادشاہ، فهو عابد له، نو دې داغه باندې شو، دې داغه باندې شو، دې داغه باندې شو، عابد له، داغه عبادت کول کې شو. نو مطلب څه شو؟ او دغه شان علامه ابن جریر وایي افرد الطاعة، نا علامه راضي رحمه الله په تفسیر کبیر کې افرد الطاعة لربكم دون سائر خلقه، د ټول مخلوق نه علاوه، یعنی دغه خلاف
د یو الله خبره مانا طاعت. نو او سورہ بقرہ آیت 172 کې هم راځي تعبدون په معنا د تطیعون. که تاسو د یو الله عبادت کوونکي نو داسې کار وکړئ، یعنې که د یو الله خبره منونکي. سورہ یاسین آیت نمبر 60 کې هم راځي. نو التهم الاطاعت العبادت الاطاعت، یعنی التهم د عبادت نمرات اطاعت ته دیو الله اطاعت کو دا خبره منل. نو مطلب دا شو چې د الله د حکم په مقابله کې د بل چا حکم ته صف کټول، د بل چا خبره او حکم منل، دا هم دې ته عبادت وایي. دا غیر عبادت کې وکړو، شرک کې وکړو، دې ته وایي شرک په حکم، شرک په عبادت، شرک په حکم. د الله د قانون په مقابله کې، د نظام په مقابله کې دی بل نظام ته او بل قانون ته سر کې خورو، نو دا هم سره دې ته هم عبادت وایي. دا غیر الله عبادت. نو نه به د پیر منې د الله په مقابله کې، به نه د پیر منې، نه به د ملا منې، نه به د بادشاه منې، نه به د ګدا منې، نه به د پلار منې، نه به د مور منې، نه به د استاد منې، د هیڅ چا به نه منې د الله د حکم په مقابله کې. ها چې کوم د الله د حکم کې راځي دا خو وکړي. اوس هغه تعظیم چې آغاز د مخلوق سره ښایي الله لپاره خاص نه دی، نو هغه تعظیم خو ته د پلارم کولی شي، د مورم کولی شي، د استادم کولی شي، د مشرم کولی شي، د هر چا کولی شي. الله نو حکم صرف د یو الله، حکم صرف د یو الله. اوس د پیغمبرانو موږ منو که نه منو؟ الله وایي د پیغمبرانو اطاعت وکړئ. د مجتهدینو تقلید موږ کوو که نه کوو؟ کوو. خو د مجتهدینو تقلید، د علماو خبره منل، د انبیاو منل، دا د الله د حکم په مقابله کې نه دي. د فقهاو خبره منل دا د الله د حکم په مقابله کې نه دي، هغه اصل کې د الله د حکم لاندې، نو هغه په حقیقت کې د الله حکم منل دي. من اطاع الله فقد اطاع، من اطاع الرسول فقد اطاع الله. او الله وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دا الله خبرو منئ، د پیغمبر خبرو منئ، او د خپلو بادشاهانو، علماو، عمراو خبرو منئ. نو د عمراو، د فقهاو، د علماو، د مجتهدینو، د انبیاو خبره منل دا د الله خبره منل دي. دین فروش دغه چې دي د علماء سو، او ضالین چې دا څوک دي؟ والضالین هم الرهبان الجهالا، دغه جاهلان، جاهل پیران دي. هغه جاهل پیران چې پس پوهیږي نه، صرف پیری شروع کړي دا، خلک خپل معتقد جوړ کړي دي او ځان له مریدان کتلی دي، لکه پسینه په پنجاب کې دلته هم ډېر شي. نو الرهبان الجهلا دا شو ضالین، او العلماء السوء دا شو مغضوب علیهم، دا شان یهود مغضوب علیهم دي. الله نو غیر المغضوب علیهم چې غضب نه کړی شي په دی باندې، ځکه مغضوب علیهم چې دي ناغه نور خلق دي. ولا الضالین او نو اوریدون کی دي ستاد لارینا، ولا الضالین او نو اوریدون کی دي ستاد لارینا.
نو ضالین مې تو خول نسوارا ضالین منافقان. الله او سال ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ فرمائی وی الضالین چی دی تاریک السنہ آغا دی چی آغا سنت پریدی و بدعات کئی. اللہ دغشان نسوارات امراد دی چی دی لار خطا کردی دا د یهودیانو په نقش قدم لاړل. دغشان الفساق دا امراد دی او شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پا فوز الکبیر کی فرمائی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پا فوز الکبیر کی فرمائی وی کتاسو د یهودیانو مثال پا خپل دی امت کی لیدل غواړی نو فانظر الى علماء السوء من الذین نو بیا وګورئ هغه ناکاره عالمانو ته په دې خپل وخت کې. کم ناکاره عالمان یطلبون الدنیا چې هغه دنیا غواړي. دنیا غواړي خلکو او چا د ټکي سبق نه وي خو دنیا ته غواړي. الله او وعارضوا من نصوص الكتاب والسنه د قران او د سنت د نصوص نه مخړولې او د خلکو په جیب باندې نظری او عقیده فاسدی. الله نو ولد ضالین او نو د الله د لارې نه اوریدونکي راه حق نه ده خطا کړي راه هدایت نه ده خطا کړي په حق روان دي په حق روان دي. ګوره مفسرین لیکي چې سبب د ضلالت د یو سړي د گمراهۍ سبب چې دی هغه یو دار ترک العمل بالعلم چې د څه علم حاصل کړي او په هغه عمل نه کوي دا د ضلالت یو سبب دی. لکه سورہ نساء آیت 44 دغه شان د اتباع رسول نه مخ اړول لکه سورہ نساء آیت 113. الله دغه شان حب الدنیا علی الاخره د دنیا په مقابله کې آخرت لا سره مینا کو دنیا لا مینا ورکول د آخرت په مقابله کې د دنیا سره مینا کول او دنیا له ترجیح ورکول لکه سورہ ابراهیم آیت نمبر 3. نو دا درې ډلې شوې یو شو منعم علیهم نو تاسو تفسیر شو مغضوب علیهم او ضالین. نو یا الله د دې دوه ډلو نه مونږه بچ وساته ان منعم علیهم ډله کې مونږه حساب کا نو رسته په کې پاخیر کې سوی آمین ربنا استجب دعاءنا یا الله زمونږ دا دعا قبول کا. الله نو آمین با پر رو باندې ځکه دا دعا ده او دعا کې رو ویل شي دا سنت دي. هارون موسی علیہ السلام دعا کولا او هارون په امین وی نو چې امام ولضالین وی نو تاسو پټ وی امین نو دعا چې امام کوم وکړه او تاسو دعا شو ځکه څوک چې امین وی او څوک چې دعا کوي ادوړ یو شان دي. الله د سورہ فاتحه امتیازات
فالحمدلله کې رد ته په ټولو فرقو د مشرکین باندې، په رب العالمین کې رد ته په دهریه باندې، او په العالمین کې رد ته په مجوس باندې. ځکه مجوسیان وایي چې الله چې دی هغه صرف د انسانانو مربي دی، د حیواناتو نه دی. او دغه شان په الرحمن الرحیم کې رد دی په مشرکین په البرکات باندې، چې دی وایي چې نور څه کې برکتونه ګوري او مبارک نور غني، مبارک صرف یو الله دی. او مالک یوم الدین کې رد دی په منکرینو د قیامت باندې، او په ایاک نعبدو کې رد ده و ایاک نستعین، په هغه مبتدیین باندې او په هغه خلکو باندې چې هغه غیبی مدد د غیر نه غواړي. الله رب العزت ته مونږ